اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دا د صفات مبارکه چې کوم آیتونه دي نو هغه ټول ذهن ته راوړل نو تا ته به خبره اسانه شي. لکه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الله تعالی ته پاکي خبرې خېږي او عمل صالح اوچتوي یا دا کلمې اوچتوي. داسې ثم استوى على العرش ثم تپکې خیال کوا وهو الله في السماوات وفي الارض. الله په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. ظاهر خبره ده چې مخلوق خو په خالق باندې مشتمل نشي کېدی او حاوی نشي کېدی. او هو معكم اينما كنتم. الله تعالی تاسو سره دی چې کوم ځای کې تاسو یې. ته د معیت نه مراد دلته کې نصرت دی او علم دی دا تعویل دی. نو که څوک په ثم استوى على العرش کې تعویل کوي نو هغه ورته تعویل ګناه ښکاري او چې په دې کې کوي نو دا ورته ګناه نه ښکاري. نو هغه آیت دی او دا آیت دی. او که د آیت په وجه باندې وایي چې آیت کې تعویل نه دی پکار نو آیت خو ثم استوى دی او هو معکم هم دی. نو که ګناه یې بیا خو په دواړو کې تعویل ګناه دی او بغیر تعویل نه خو کار نه کېږي. فلا تضربوا لله الامثال. فلا تضربوا لله الامثال. نعم الله تعالی لپاره مثال نه ته چې وایي چې داسې کې نه سو داسې نه مثال نه. فاينما تولوا فثم وجه الله. چې کوم طرف ته مخ کړه هغه طرف ته وجه الله دی. چې د قبله ته محکوم هم دې طرف ته وجه الله نه. وجه الله سمانا تام لازمان بتاویل کې رضا د الله تعالی جهاد مرضیه د الله تعالی دې بغیر کار نه کی. دارنګ یریدون وجهه فاولئک هم المضعفون. یریدون وجهه يريدون وجه الله مطلب ده الله تعالى رضا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. چې جرګه کیږي نو درې کسان نو سلورم الله دې. وقال إني ذاهب دامن درتبه. دا تعویلات دا آیاتونه چې په دې کې د بعضې خدا سي دي چې پای کې باقاعده تعویل کېدی شي او هغه تعویل د قرآن د نورو نصوصو سره برابر ده او بعضې داسې دی چې هغه د نورو نصوصو سره نه برابرېږي بلکې هغه یا تشبیه ته ځي یا تجسیم ته ځي او یا مثالونو ته ځي. نو چې دا طرف ته نو بیا هغه طرف ته چې کوم ځای کې د ښویېدو خطرې خو هلته مه ځه که نه. دې نه پس راځه نورو آیاتونه او دا ډېر زیات اهم بحث دی. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل او کدی بني اسرائيل او د يهوديانو تورات او انجيل قائم کړي وي یعنی پاغه عمل کړي وي او هغه په خپل ژوند کې غالب کړي وي لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. نو دی به خوراک کړي وي د برنم او د خپل دی. مطلب دا دی چې د اسمان نه هم د رزق خزانه کولاو وي د ځمکې نه هم د رزق خزانه کولاو وي. دلته دوه بحثونه او لنډ کوو. اول بحث دا دی چې اقامت تورات او انجیل نه څه مطلب دی. د قرآن د نزول نه بعد به تورات او انجیل قائم او قرآن به قائم. نو دې مطلب دا دی چې د تورات او انجیل کې خو د اسلام خبره ورستو بیا خلکو د اسلام نه یا يهودیت جوړ کو یا عیسایت جوړ کو. کدی بدبختو د دې
اسلام د خبره نه چې موسی علیه السلام ورته کړی و يهودیت نه جوړ کړي او د اسلام د خبره نه چې عیسی علیه السلام ورته کړی و دا غینه عیسایت نه جوړ کړي او مسیحیت نه جوړ کړي نو دا به اوس په خپل اصل تعلیمات روان وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن پیش کړی وي نو دې چې به کتل هغه دا خو په دې او په دې کې څه فرق نشته نو دا به د په ذهن کې راغی چې لکه موږ اوس کنورټ کیږو موږ په دې کې اوس دا مخکینه دین به پریدو بل دین به اختیارو دا تصور دې ته ولې راغی اوس څنګه ولې راغی چې دې هغه مخکې چې د انبیانو کوم تعلیماتو د هغې شکل یې بدل کړ اوس دوی ته دا ښکارېږي چې لکه زموږ دین جدا دی او د دې دین جدا دی نو دا د دې غلطي ده که دې تر اوسه پورې د تورات په قایمولو باندې په تورات یې قایم کړی او د تورات د قایمولو معنا دا ده چې مسلمانان پاتې شوي د انجیل د قایمولو معنا دا ده چې عیسی علیه السلام په اسلام خبره کړې مسلمانان پاتې شوي د اسلام نه عیسایت نه جوړ کړی نو اوس به دې دا تصور نه چې لکه اوس موږ هغه زوړ مذهب به پرېږدو او نوی مذهب به اختیار ځکه دا به یو دین یو خبره به په دې کې بس نو دا مطلب دی بیا به دې ته په اسلام او په خپله خبره کې به ورته څه فرق نه ښکارېدی دا فرق ورته ځکه ښکاري چې دوی په خپله په حقیقت کې نه په تورات عمل کړی دی او نه په انجیل عمل کړی بلکې ځان یې نوی دین جوړ کړی او لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا معنا ده چې مسلمانان پر اسلام باندې اجتماعي لحاظ سره عمل وکړي اجتماعي لحاظ سره یو خو انفرادي لحاظ سره دی که اجتماعي لحاظ سره په دې باندې عمل وکړي نو بیا الله تعالی د رزق دروازې په دې کلاو کړي دا چې تا ته د رزق کوم اسباب ښکاري که نه نو دا اسباب به بیا د دې نه ډېر زیات کار کوي دې امام حافظ ابن کثیر یو ځای کې نقل کړي چې په یو زمانه کې چا د غنمو یو دغه بیا د غنم مات کړي او د کجورې د دانې مردانې او سره یو جمله لیکلې وه یو کپړه په یو چمړه باندې چې دا د هغې زمانې د غنمو دانې دي چې کله به د الله تعالی په ځمکه باندې د الله تعالی دین غالب وي د غنم دانه د کجورې د دانې د کجورې د دې ژبې امروي دې مطلب دا دی چې الله تعالی بیا د خپل خیر او د خپل برکت دروازې را پرانیسي دا چې د استغفار په باره کې الله تعالی وایي که نه چې استغفار کوئ یرسل السماء علیکم مدرارا وخت په وخت به بارانونه کېږي ويمددكم بأموال وبنين نور زامن هم درکړي او نور مالونه هم درکړي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا دا د استغفار په نتیجه مطلب دا دی د دنیا دارالاسباب خو دی خو دا د اسبابو سره بالکل داسې تړلې هم نه ده دا چې بغیر د سبب نه به دلته هېڅ کار نه کېږي څه اسباب داسې دي چې هغه الله تعالی په خپل لاس کې پرېښي هغه د روحانياتو سره او د الله تعالی د خپل بندګۍ سره او د اجتماعیت سره تړلي انفرادي طور باندې خلک نیکی کوي خو په انفرادي نیکۍ باندې هغه اثرات نه مرتب اوس به تاسو ګورئ که یو حدیث دی یو سړی راځي نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې یا رسول الله زما ستا سره مینه نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې فاعد للفقر تجفافا ځان بس د غریبۍ لپاره ځان تیار و د یو لوښی تیار کړه چې غریبي به راځي او په دې کې به راپرېوځي نو ته به څه وایې چې دا حدیث د قرآن خلاف دی چې قرآن وایي چې انه مقام التوراة والانجیل لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم که د الله په کتاب عمل کوې د اسمان او د ځمکې نه به خزانې درته کولاوي او پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې په پیغمبر سره مینه کې نو غریب کېږي به نو دواړه عمل کې تضاد نشته خو ته به ځان نه پوهېږي مطلب یې دا دی چې د انفرادي عملونو هغه نتایج نه وي چې کوم د اجتماعي عملونو اسلام د اجتماعیت دین دی اجتماعیت به نو نن د مسلمانانو اجتماعیت کوم دی نن خو زموږ حکمرانان یو خوا ګوري او عوام یې بل خوا ګوري او یو حکمران یو خوا ګوري او بل حکمران بل خوا ګوري نه حکمرانانو په خپل منځ کې اتفاق شته یو د روس په غېږ کې پروت دی بل د چین په غېږ کې پروت دی بل د امریکې په غېږ کې پروت دی بل د فرانس په غېږ کې پروت دی بل ځان د یهودیانو په غېږ کې پروت دی او نه د عوامو او د حکمرانانو په مال کې څه توافق شته او نه اسلام ته ټول راګرځي او نه اسلام د دې دپاره څه غالب نظام دی او نه اسلام په حیث د نظام دی خپل کړی څنګه به خیر او برکت را پیدا شي نو دا انفرادي او اجتماعي
البته یو روایت پکې ده تفسیر مدارک لیکلي دي د اسلافنا یو قول نقل کړی دی چې العمل بطاعة الله سبب لسعة الرزق چې څوک د الله تعالی اطاعت کوي او عملا اطاعت کوي نو د روزي به فراخي نو بیا حدیث ته وګوره چې ته حدیث کې هوته وي روزي به تنګ وي نو بیا څه مطلب دی نو تا ما یو تطبیق داو کو چې انفرادي او اجتماعي کې فرق دویم دا چې العمل بطاعة الله سبب لسعة الرزق دا مطلب هم دی چې کوم سړی چې د الله تعالی اطاعت کوي نو یو دا وسع ده یو دی یو بل سړی دی چې د الله تعالی اطاعت نه کوي او د دواړو صلاحیت او قابلیت برابر دي دواړو صلاحیت خو د روزي به دغه زیاته ده تاسو ګورئ عملاً داسې ګورئ کوم خلک چې نیکان او صالحان دي نو هغه د دنیا کارونه ډېر کوي خو الله تعالی هغه د روزي کې خیر او برکت اچي نو دا انفرادي ته ورم په بعضي صورتونو کې ټکی په بعضي صورتونو کې دا انفرادي ته ورم ټکی اب بجلیګر مولوی صاحب یو غوښتنه خبره کوله خدای خبر چې کوم ځای کې کوله بجلیګر مولوی صاحب نو رښتیا بل یو رايات شو راته خو مين عالم صاحب بجلیګر مولوی صاحب الله وکړي بل وعلم نو هغه خبره کړې ده ویره زه خدای پاک ورته چرته وګم نه مو د کړه وی بالکل بیسم کار مې نشته خدای ما یې زه ته سبب چې مولوی صاحب لکه ته په دې وجه باندې وی ته به چې خلک براله خیراتونه راوړي خلک را باندې پیرزونه کوي صدقې براله راوړي ټول خلک خدا سره نشي کېږي چې هر سړی دې تفریح وته چې خلک به راوړي نو څوک به راوړي بیا او چې څوک راوړي نو هغه بیا د سوړي دا د دې زمانہ ده دلته د راوړو څوک دومره نه دي څنګه لکه د وړو څوک نه دي څنګه لکه د راوړو چې څنګه خبره کوي دا راوړو دواړه یو بل سره سدي تړلې دي نو کله بدل وړو دا راوړل بدل کله نقصان جوړیږي او کله بدل دا وړل نقصان جوړیږي بیا وسکه مطلب درې دا نه دی مطلب دا دی چې د نیکانو خلقو پر رزق کې الله تعالی برکت پیدا کوي نو یو معنا دا چا به کې پیدا کوي چا به کې نه پیدا کوي چا به تکلیف ورکړي چا به آخرت له ټولې خوشاله ساتي دنیا کې ولاړ ورکړي نه او چا به دنیا کې ورکړي او آخرت کې ورکړي دا الله تعالی په دې کوي صحابه کرام کوم دا قسم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ برستو بیا ډېر خوشاله مو ډېر په مزو کې او د مدینه منورې حکومت مو ته یو زمانہ کې ملاو او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه بخي بعض صحابه داسې چې دنیا نه ډېر خواږه ولید لکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حضرت مصعب یادو مصعب بن عمر به یادو او چې چاته دغه خمونه خوراک په پیښونو به جوړل او به چې پورا ممته خوشدار دنیا سره ملاو شو فراخ شو او هغه ته خو هیڅ نه ملاو شي نو دا الله تعالی کار نه چاله ورکی چاله ورکی دا ډول خبرې کې دي دا ډول خبرې کې دي دا تقسیم د الله تعالی په لاس کې دي چاله فراخ ورکی او چاله تنګي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بدل الله تعالی اراده دویمه مسله دلته ده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اے پیغمبر بلغ ما أنزل إليك من ربك ورسو طول هغه سوچ نازل شوی دي تا ته طرف دربستانه وإن لم تفعل او کدیو نکلو یعنی سدی پکې ونه رسول فما بلغت رسالته بياتاو نرسول دا الله تعالى پیغامات والله يعصمك من الناس او الله تعالى بدي ساتي د خلقنا د خلق پروا مساته دي آیت کې دوه قسمه ترجمه یو ترجمه دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیت په هغه وخت کې نازل ده چې بعض حضرات وایي چې مکه معظمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو نو ابو طالب به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سړی خامخا ګرځاو سړی به لګي چې کوم خاصی سړی ته به ته سره ځه چې په خپل سره همیشه نشه ګرځیدل یو کار به سره لګو خو د دې خبرې په تاریخ کې څه ثبوت مونږ نه دی معلوم لکه د مکه معظمه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر هم ته معلوم دی او ناس ته پاسته وګرځیدل معلوم دی او په هر ځای کې داسې ثبوت مونږ ته نه ملاويږي چې یاره واقعي ابو طالب هر وخت سړی ور سره کوي ممکن ده چې د دې مطلب چې بعض ځای کې چې هغه ته خطر محسوسېده
نو هغه ځای کې به سړی ورسره کوو او دا خبره به داسې مجموعي لحاظ سره نه وي بلکې د بعضې حالاتو په لحاظ سره. نو بیا دا آیت الله تعالی راولېږو نو نبی علیه الصلاة والسلام ابو طالب ته وایي چې زه به ته ما سره سړي مه راوسره. حالانکه دا آیت خو د مدینې منورې دا مدني آیت صورت کې دا آیت راغلی لہذا دا تعویل خو ټیک نه ښکاري. دویم تعویل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې په بعضې موقعو باندې ذهن کې به دا خبره راغله لکه یو روایت کې راځي مشهور روایت دی تفسیرونو هم نقل کړی دی حدیثو کې هم شته چې نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې و ماسوتن نه پس او داسې بېچین بې آرامه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یا رسول اللہ تعالیٰ سے تکلیف دے نبی علیہ السلام فرمائی چې کاش چې اللہ تعالیٰ یو بندہ صالح وے اور آغلے وے اور زمائنن پیرا کردی دروازہ کے پیرا کردی نمالا بخوب رہا نو پدې کې حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات کو سر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وسلې سره شړنګ شړنګ واورېد د تورې او د دې څه خپل आवाज نو چې واورېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وسو کې وسعد وسلراله وزړه کې مراله چې بس ورشه او نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دروازه ودرېږي پیراو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورا څنګه پریوت کټ کې یا په بستر حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي فورا مطلب دې چې خوب ورغله فورا ودشو الله تعالی دا آیات راولې نبی خلق ته وی چې مرا دې ته پیرو والله يعصمك من الناس الله تعالی باندې ساتي. دا جزئی خبره هم کې دي شي خو دې آیاتونو په سیاق او سباق کې تاسو سوچ کوئ اصل خبره دا ده چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ما چې بسوره په آیاتونو غور او زما زين ته دا خبره راغله چې دا خو د حدیبیې نه وروسته د آیاتونو نازل دي صلح حدیبیې نه وروسته د آیاتونو نازل دي صلح حدیبیې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې مدینه منوره او په دې چاپیره کې مکمل امن نصیب شو بس بیا خبره ختمه شوه بیا داسې د پیرو مېرو ضرورت نه و نو دوه خبرې دا راځي چې د صلح حدیبیې نه بعد چې کومه خطره وه نو هغه خطره د چا نه وه او دویمه خبره دا ده چې بلغ ما انزل الیک په دې موقع باندې راغی نو ذهن دا وی والله تعالی اعلم او دې آیاتونو د سیاق او سباق نه داسې معلومیږي او کني یو سوال داسې را پیدا کېږي د هغې جواب به بیا د کوم ځای نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا حکمرانانو ته خطونه لیکلي دي نو دا یې د صلح حدیبیې نه بعد لیکلي دي او بعد مطلب دا نه دی چې سیده راغی او سیده خطونه لیکل شروع خو بهرحال دا خبره ده چې د اووم کال نه دا خطونه شروع شوي دي چې دا خطونه شروع شوي دي نو چې سړی ګوري نو په قرآن مجید کې د دې آیت نه بغیر د دې لپاره بل څه بنیاد نشته بلغ ما انزل الیک من ربک د دې آیت نه علاوه بل یو آیت د دې خبره لپاره بنیاد نه جوړېږي چې د ټولې دنیا حکمرانانو ته خطونه ولیکه اوس به ته وایې چې دا آیت ولې بنیاد جوړېږي نو دا ولې ځکه بنیاد جوړېږي چې د دې نه مخکې اقامت تورات و انجیل خبره ده د دې نه رستم لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل مطلب دا دی چې د صلح حدیبیې نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی دا آیت راولېږي چې بلغ ما انزل الیک او دا د اسلام دا پیغام د ټولې دنیا ته ورسوه ګوره دې نه مخکې داسې آیت نه و راغلی تاسو په مکي آیاتونو کې بلغ لفظ نشئ ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویلې شوي دي چې وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دې ویروه دا یو ته ویلې دي چې فصدع بما تؤمر دا خبره لږه په ډاګه کړه دا خبره په ډاګه کړه نو بیا مکه معظمه کې نبی علیہ السلام خبره په ډاګه کړه خو د تبلیغ دا لفظ ورته ویلی دی چې بلغ ما انزل الیک د دې واحد مطلب په دې آیاتونو په سیاق و سباق کې دا ښکاري چې د ټولې دنیا کې د اسلام دا دعوت دا په یو عالمي سطحه باندې پیش کړه په یو عالمي سطحه ځکه د صلح حدیبیې نه بعد د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا ریاست دا منل دا ریاست چې تسلیم شو نو دا په یو عالمي حیثیت کې داخل شو په یو عالمي ځکه چې مکې معظمې خلکو به
د صلح حدیبیې نه مخکې دا وی چې دا د مکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی او دا صحابه کرام نعوذ بالله دا باغیان دا زمونږ تښتېدلي خلک دی او د دې داسې او نه د مدینې منوره داسې حکومت دی اوس پورې خبره د باغیان چې زمونږ دین یې پرېښی او بل دین هغه نجاشي له چې لاړ نو هلته کې هغه حضرت سعد حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دی نو هغه نجاشي ورته وویل هلکه تا څنګه چلو دا څوک دي هغه ورته وایي صاحب داسې خلک دي چې د پلار نیکه دین هم پرېښودو چې موږ راټینګ کړی او بل ستا په دین کې هم نه دی راغلي اوس ځان څه خبرې کوي نو څه نوی دین یې د ځانه جوړ کړی دی مطلب یې دا دی چې دې دین ته هغوی دین منلو ته تیار نه وو دی ورته دین نه ښکارېده صلح حدیبیه کې دا ومنله چې او دا محمد صلی الله علیه وسلم د دې مدینې منورې د ریاست جایز سربراہ دی دا اسلام یو دین او یو عقیده ده دې ته باقاعده د حرم د طواف حق حاصل دی خو نن زموږ نه پوزه پرې کېږي نو نه پرېږدو کال له دې راشي که دا ورته دین بالکل نه ښکارېدی نو بیا د مکې معظمې ته کال له ولې راوستل چې کال له ولې پرېښودل چې څه کال یې بنده را دی او کال نو څه کال یې خو ځکه نه پرېښودل چې هلته دې پوزه پرې کېده غیرت جاهلي غیرت دې معنا دا ده چې اوس چې تاسو د اولني ځل د چا سره دښمني شروع شوې ده هغې خلکو خو دا ومنله چې ستاسو دا دین یو دین دی هغې خلکو دا ومنله چې د دغه دین دپاره یو جایز سربراہ دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی هغوی دا ومنله چې دا مدینه منوره چې دا د هغې ریاست دی نو چې تسلیمول هم دغه ته وایي نو چې دښمن یې ومني چې او دا ریاست دی او دی سربراہ دی او د ده سره مذاکرات کېږي د ده سره معاهده کېږي نو دغه ته دنیایي تسلیمول دغه ته وایي سفارتي تعلقات ورسره برقرار شو دا هغه بنیادي خبرې وې چې دې نه بعد اوس موقع او فضا دې دپاره جوړه شوه چې اسلام دې اوس په بین الاقوامي حدودو کې قدم کېږي نو بلغ ما انزل الیک من ربک ورسوه اوس او دې ټولې دنیا ته یې ورسوه بلغ ما انزل الیک من ربک تا ته ستا د رب د طرف نه څه نازل دي دا ورسوه او ځکه بیا په حجة الوداع کې نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خطونه 120-124 خطونه دنیا ته ولېږل د روم سره ډغره وواله ایرانیانو سره ډغرې ته خبره نږدې شوه د بهر دنیا سره ده رومیانو سره 2-3 جنګونه وشو رومیان پسپام شو نو نبی علیه الصلاة والسلام ځکه په حجة الوداع کې ووایي چې الا هل بلغتو چې ما ته الله تعالی وایي چې بلغ ما انزل الیک نو هغه بلاغت مې وکړو ونه هغه تبلیغ مې وکړو خبره مې ورسوله ټوله دنیا پرې ګواښه شي دنیا ته چې څونه خلک رسېدی شو په هغه زمانه کې چې کوم ځای ته رسایي کېدی شو نو هلته نبي علیه الصلاة والسلام دعوت ورسول او دعوت یې چا له ورکړو عامو خلکو له یې ورکړو حکمرانانو له یې ورکړو هسې زه دې خلکو ته یو خبره کوم خپلو شاګردانو ته بعضې وخت کې ویل زه هم دا نبي علیه الصلاة والسلام چې صحابو له خطونه ورکړه چې دا بادشاه له ورسوه لکه حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ له خط ورکړ چې دا هرقل ته ورسوه نو د مدینې منورې نه شام ته روان و په شام نو د مدینې منورې نه شام ته خو ډېره لویه لار ده نو دا صحابي چې په لاره ځي اوس فرض زه تا ته ویم چې تا له دا خط درکړي دا خط یې تا له درکړی نو ته چې هلته ځې نو په لاره نه که په سورلۍ ځې هغه زمانه ده که نه یا به په اوښ ځې یا به په اس ځې یا به پیاده ځې نو چې ته په دې لاره باندې ځې نو څو شپې به راځي تقریبا په دې 1400-1500 کیلومتر لار خو به وي نو په دې کې به په تا څونه شپې راځي کم از کم یو میاشت مزل خو به وي نو دا یو میاشت مزل چې نو ته له په لارې مخې له څوک انسانان راځي که نو انسانان به مسلمانان دي که کافر وي مسلمانان کوم ځای ورته کافران وي نو ته به چې هر کافر مخې له درځي ته به ورته دعوت کوې ورکوې که نه به ورکوې تاسو ته وګورئ چې څوک وایي چې هر کافر مخې له درځي او دعوت به ورله ورکوې هغه لاس اوچت کړي ځه چې ته یو سړي خو پکې ومنه نو چې دی هر سړي دعوت ورکوي نو په څو کاله کې به بیا راشي د نبي علیه السلام خط به څومره موده کې ویسي ستا څه خیال 10 کاله کې به ویسي نو نبي علیه السلام سره لېږلی و چې سړي له خط یوسه او دی به په لاره 10 کاله کې هم نه کېږي ځکه چې یو سړی به ورته وایي چې اوس کښېنه ما ته دا لمونځ ووایه هغه بیا نه شي یادولی بیا به ورته وایي چې روژه راته وښایه بیا به ورته وایي چې روژه راشي نو دی چې یو سړی داسې پوهېږي نو ده د لپاره خو 500 کاله عمر پکار 500 کاله عمر هم کم دی ښه بیا یو د دې نه پس یو دویم سوال بل کوم چې دی د دې له خوا نه داسې تېر شي او یو سړي سره یې شپه هم کړې وه هغه له ډوډۍ هم ورکړه هغه د ده هغه سورلۍ له اوښې له ګیا هم ورکړه
او خو په مینه سره ملاو شو د قدر عزت مو کو خدای ته د اسلام دعوت ورنکړه چې دعوت ورکړي خو 1500 کاله کې دا خبر رسي نو چې هغه دعوت نور کو چې دې یو دوه قدم مخ خلان نو هغه سړی مړ شو نو چې مړ شو نو چې کافر مړ شو نو چرته بزي دوزخ ته د دې موار شو اوس بس دا سړی چې دا د سره بیګاش پکړیو ها او دلته مخ خلان ورغه ډوډۍ ولا ورکړه او دا د اسلام دعوت ورنکړه دا سړی جهنم ته لاړ نو د جهنم د تلو ذمہوار بسوک ها دې به ذمہوار نه کنه نو تاسو چې وایي چې به کلمې خلک مونږ ټول ذمہوار یو یو سړی جهنم ته لاړ شي ټول امت به ذمہوار نو دا به څنګه چلی حاج دغه خلکو بسوک ذمہوار خبره دار ځان به ساده نه جوړه ډېر ښه ډوډۍ خورا ساده ځان ډېر مو جوړ دین زده کړو دین د پیغمبر نه دین د قران نه زده د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه زده دې خط کې خبره وا جواب شته جواب په دغه خط کې دی کوم خط چې نبی صلی الله علیه وسلم چاته لګلو هرقل مال هغه خط د اردن نه چا راوړی خط نبی صلی الله علیه وسلم هغه خط فوټوسټیټ کاپی خط ته پروت دی د حکمرانانو سره پروت دی اردن کې دا هغه نه چا فوټو کاپی استلې او مال راوړل ستا په کار زبر راوړي خسته او ما غره چې مال بخاری نه سم یاد کړو په شان هغه الفاظ من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان ابيت فانما عليك اسم اليريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ودي آيات كدنا دي خط كدنا جملة موجودة فإن أبيت أول خورة ويم جي أسلم مسلمان شان وتسلم نبچ بشي دنیا کی و آخرت کی دنیا کی بده جان نہ بچي او آخرت کی بده عذاب نہ بچي او يؤتك الله أجرك مرتين الله تعالى بدل دو ثوابونه درکي او فإن أبيت كنمني فإنما عليك اسم اليريسيين دا استاد اللام دي خلق دوزخ لجين گناه بے پتائی گناه بے بچائی جتا دا اسلام لارنی ولی دا نو دا دی خلق گناه پا معنی دا بچا دا یا تی اخواشا دا خلقنا چزو دا دین وخیم او یا دا چتی نو بیا دا دی گناه تا ٹیم شد نو چه کم خلق دا چا حکمرانان دی او هغه ته د دعوت او هغه د اسلام لار وته نه پریدي او په دې نه پوي نو د دې د خلکو د جهنم د توسې مداران باندې په خپل مې او حکمرانان ذمہوار نو دغه خلک تاسو به خبرو اوسئ دا مطلب شو نو دا بلغ ما انزل الیک پته ولګي دا چې د بلغ د لفظ تعلق د غیر مسلمو ته د دین د دعوت دی او په هغه طریقه باندې د دین دعوت دی چې تاسو یو حکومتي او تا دین غالب کړی او تا خپل اسلامی حکومت په دنیا منلې او دا غیر بعد بین الاقوامی پر مرحله کې په بین الاقوامی میدان کې او په عالمی سطح باندې کفر ته دعوت ورکړي چې اسلام دغه تبلیغ وي زدا نه مې ته تبلیغ مکوا او دا ته وایم چې د تبلیغ طریقه د پیغمبر ده نو دې د پارم جدوجہد کوا چې په ټوله دنیا دین غالب شي نو بیا به داګه نه پس او انفرادي دعوت خدای کو انفرادي دعوت د قران چرته مبلغ نه دی لکه نبی علیہ السلام ته مقام اعظم کې ونی आवाज او بل متا ته وی چې صحابه مرګري خو سره خو د دین نسبت پیغمبر ته کېدو چې مخکینی درسونه نه اورېدل نو وروسته درسونه باندې نه پوي اما مخکینی به ووري نو بیا په لخت وي نو د دین تعلق په زمانہ کې چا سره یوازې لکم دینکم ولی دین نو دین د ابو بکر او د عمر مو مقام اعظم کې او دا آیت چې مقام اعظم کې نازل شو لکم دینکم ولی دین پکارو ولنا دیننا پکارو نو په دې نقطه مې بل ورو پورا بحث کړل او چې باغې نه پوهیږي نه بیا په دې نه پوهیږي نو د بلغ معنا د څه سره ده د دې د پیغمبر د هغه ژوند سره ده چې کوم ژوند کې نبی له صلوات و سلام د یو عمل په نتیجه کې د اقامت دین په نتیجه کې اسلام بین الاقوامی مرحله ته راشي اسلام او مسلمانی عملا په دنیا ثابت شي او بیا دغه نه بعد باقی دنیا ته جوز راځي دین ته نو بلغ ما انزل الیک من ربک
او فإن لم تفعل كذا کار دی ونه کړنه فما بلغت رسالته نو الته هو ته وی چې په دې کې یو خبره پرې خو د نو تاو نه رسو او تا نن ټولې پرې دی او ته په بریت ته بریت یاشته یا نشته خو شوی فما بلغت رسالته زګه وته وی چې والله يعصمك من الناس پته ولګی دا چې دا په کلیو خوشاخه چې کوم دشمنان دي کنه دا هغه شی نه وو چې د دې مبارک الله تعالی نبی له سلام ته ویلي چې والله يعصمك من زبر ساتم په دې بین الاقوامي دنیا کې په دې غټو غټو ځنګلو کې لوی لیوانو او دا غي سره حکومتونه دا غي سره ډېر لوی جاسوسي نت ورکو دا غي سره فوجونه دا غي سره داو ځکه چې هغه یمن والا ته پته ده کنه اسود عنسی ایو نواب نو هغه نبی له صلوات والسلام په پرويز خسرو پرويز دې ټول په نبی له صلوات والسلام په خلق را لېګلی چې نبی له صلوات والسلام او دې لپاره را لېګلی دا اثر بل راوړي او غیر غلی په مدینه منوره نو چې سهار شپه ورن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو چې را لېګلی نو خپل روح خپل بچي وجلل حکومت ته غسه ده کني زې لاړ شي پته ولا نو والله يعصمك من الناس الله تعالی بر د خلق نساتی دې مطلب دا دی چې دا د هغه خلق په حواله او دا خبره وکړه چې کوم په دنیا کې ځان ته سوي روميان او ایرانيان ځان ته سوي نو الله تعالی ته غم د ماشي د وزرن نه ښکارې د خدای اسباب ولاندې خدای سره سلوک نه سلوک کې خلوص شیخ نو والله يعصمك من الناس الله تعالی بر ساتي والله تعالی اعلم زما رايم دا چې د دې آیاتونو په سیاق او سباق کې دا ورنه بلغ د دې نه مخې په مکه معظمه کې ولې نه تبلیغ نبی صلی الله علیه وسلم تکو کافرانو ته کو ولې کافرانو نو مکه معظمه کې چې تبلیغ کو پته ولګی دا چې یو انفرادي تبلیغ دی او یو اجتماعي دی حکمرانانو ته دا حکمرانان غیر مسلم حکمرانانو ته چې د حکمران د طرف نه وشي دې ته تبلیغ وي قران کې دې ته قران بلغ وي اګه بل ځای کې دا لفظ ویلې نو ته بیا ما ته راوړه په بیا چټ کې ولي چې دای په بل ځای کې ویل اوس دې نه مخکې ګوره ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم يعني اقامه الدين او رستم سسو قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل ورتوا يا چې کتاب والو لستم على شيء اسی کتاب نیر کوي نو د اسم دی په بیا خپل کې کني چې رښتیا مې ته ویلي چې کتاب ولا څنګه کتاب ستوره کړه چې اوس بیا کتاب نیر کې اما خینه توره خو ما ته معلومه ده یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل لستم على شيء تاسو ځان ته دیندار وای ځان ته مذهبي خلک وای لستم على شيء استاذ دا دعوه د یوې پیسې نه کله بل دعوه پوره کی حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم دین عمل انفرادي تور نه دی چې دین انفرادي عمل دی اجتماعي تور باندې دین غالب کې ناوی خو اجتماعي تور د دین د سره د غلبې قائل نه او دین له اجتماعي شکل ډور نه کو ايو دین انفرادي هدا پورې پرې خو او نن مسلمانان د انفرادي هدا پورې پرې خو دي د اقامت مطلب څه دی د وجود اقامت مطلب د شریعت لکه اقیم الصلاه معنا موږ قائم کې نماز قائم کې دا چې قد قامت الصلاه یعنی جمع ودرېده قد قامت الصلاه وای کنه طبعا زوجای اعتراض کې نسبه کې چې ته چې اقیم الصلاه معنا اقیم الدين معنا باندې بدین عمل قرآن وای کنه اقیم الدين بدین عمل وي بدين عملك يا ذاتنا مراد وي څنګه دا مراد وي قد قامت الصلاه دا مطلب نه چې موږ قائم کې بدل موږ قائم شو دا راجم شي چې ودري موږ ودري د پښتو کې دا موږ ودري نو موږ ودري دا د وایي څو راغلي نه دي موږ کوي نو چې دا مطلب شي کنه چې د اقامت الصلاه دا مطلب شي چې صرف موږ کوي نو دا بیا د عام خلکو ذمہ داری ده کله د اسلامي حکومت ذمہ داری ده د اسلامي حکومت په بیا کم کار دی لکه په دې منځ په درولو کې چې قران مونږ ته په سورته حج کې وایي چې الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه دا صحابه ولمون نقص دا آیت چې په سورته حج کې نازلې ده کله د دویم کال د هجرت ولې په دې دویم کال د هجرت د آیت نمبر کې صحابه منځونه نه کول قد قامت الصلاه نه وي
نو بیا یې مکناهم فی الارض که موږ له په وسمکه کې وس ورکړو نو مونځ به کوي نو بیا به بل قسم مونځ کوي چې وس یې ورکړو نو بیا بل قسم مونځ کوو په هغه مونځ کوو چې مخکې کوو نو دا خو ستا په غاړه کې دا سوال پرېوت اوس به ته څه کوې پته ولګېده چې مونځ قایمول یوازې دې ته نه وایي چې سړی په خپله خوښه کوي مونځ قایمول دې ته وایي چې څوک یې نه کوي نو به ځوړندی ډبی به دا د ډبولو خبره خلکو اورېدلې ده نو د سړو د ډبولو په ځای اوس خلک دروازې ډبوي لکه دروازې نه وه ډبولې سړی ډبولې نو سړي ډبولو لپاره قوت پیدا کړه په دې جوماتونو کې لیکلي داسې سادهګان مسلمانان دي لکه دا په جومات کې دا نه دا په حجره کې دا لګول پکار په جومات کې لیکلي چې پلانکې امام صاحب وایي چې داسې ورسره وکړي او پلان چې څوک مونځ نه کوي چې جومات ته څوک راځي خو مونځ کوي دا هغه چاته ولګوه چې څوک مونځ نه کوي هلته په جومات په حجره کې دا په دوکان کې ولګوه و امام ابو حنیفه وایي چې دونه وډبوي چې مړ نه شي او جیل ته یې واچوي او چې توبه نشته هغه سره پرې نه دی نو په دې باندې تاسو عمل کوئ تاسو حنفیان امام ابو حنیفه وایي چې څوک مونځ نه کوي نو دونه وډبوي چې مړ نه شي او جیل ته واچوي نو تاسو به زه نه دا نن د سبا نه یو سړی جیل ته واچوي وایه بچې تا به جیل ته واچوي روغې که لیونی نو اقامت صلات شته اقامت صلات دغه ته وایي دا د اسلامي حکومت ذمه داري ده او اسلامي حکومت په دې پیژندل کېږي د پیژندلو نښه ده چې اقام الصلات مونځ به قایموي مونځ قایمول دغه ته وایي چې څوک یې نه کوي نو هغه به ډبوي نو اقامت دین دې ته وایي چې څوک په دین عمل نه کوي نو هغه به سزا ورکوي او د دین هره خبره به قایم نو دین ټولې خبرې قایمې دي اوس دا مطلب شو خو زه دې باندې ډېر بحث پکار دی او ما ډېر بحث ته تیاري هم کړې ده خو اوس ته هغه نه وایم ځکه چې دا وخت دومره نه دی اوس خو دومره خبره زده کړه چې لستم علی شیء کم خلک چې ځان ته مؤمنان وایي او مسلمانان وایي او دیندار وایي او دین د قایمولو دپاره جدوجهد نه کوي اراده نشته په پروګرام کې نشته او که شته چې د ژبې په سر شته په عمل کې اړو سره شته نه هسې د نارې په طور شته په حقیقت کې اړو شته نه نو لستم علی شیء ستا دا دینداري اړو دینداري نه ده حتی تقیموا التوراة وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فقد اقامت دین باندې به کافران خفه کیږي مؤمنان به نه خفه کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا دعا وکړئ بارك الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إله العالمين دا چې څوک ویلی شو دلته الله تعالی دا په خپل دربار کې قبول کړي دې کې چې موږ کومې کمزورۍ کومې کوتاهۍ کومې غلطۍ کوم خطایۍ شوي دي الله تعالی په خپل رحمت باندې موږ ته معاف کړي إله العالمین موږ ته معاف کړي إله العالمین چې سره مې هیر دي هغه راته یاد کړي چې څه خطا دي د هغې راته معافي وکړي چې څه ټیک دي په هغې باندې موږ د استقامت توفیق راکړي إله العالمین زموږ په علم کې زموږ په عمر کې زموږ په صلاحیتونو کې زموږ په کوششونو او قوتونو کې الله تعالی خیر او برکت پیدا کړي إله العالمین زموږ نه ته رضا شي او دا علم او دا درسونه او دا بیانونه ستا د رضا ذریعه وګرځي ستا د دین د اقامت ذریعه وګرځي إله العالمین څومره خلکو چې دا واورېدو څومره خلک چې دلته راغله چا چې په دې کې څه مرسته وکړه څه تعاون یې وکړو څه مدد یې وکړو که دعا یې وکړه تایید یې وکړو الله تعالی د ټولو نه قبول کړي او دا اداره تفهیم العلوم او دا مولانا او د ملګري الله تعالی د ټولو د خیر او برکت او دا اداره کامیابه کړي او د علم او د دین او د شریعت د رڼا دا سلسله دا جاري وساتي د دې مشران زموږ مشران ټول وبخښي إله العالمین په دې هلو ځلو کې خیر او برکت پیدا کړي څوک چې د مدرسې دپاره او د قرآن دپاره او د دین دپاره په زړه کې خیر لري الله تعالی نور خیر ورته ورکړي
او څوک چې داسې ادارو بې خیري کوي الله تعالی له دې نه واړی او د دې د نیت کې ولا اصلاح ورکړي او که د اصلاح قابل نه نو الله تعالی د هغې د شرونو محفوظ کړي او د شرونو نه یې موږ بچ کړي. اله العالمین په دې وطن کې خیر او برکت نظام راولئ، د شریعت نظام راولئ. اله العالمین د خیر او د رحمت باران راووایئ. اله العالمین د خیر او د رحمت باران راووایئ. اله العالمین څوک چې وفات شوي دي په دې دوران کې د دې نه مخکې زموږ خپل رشته داران د دې ناستو خلکو خپل خپلوان مشران الله تعالی ټول وبخي، مغفرت نصیب کړي. څوک چې بیماران دي الله تعالی د خپلو غیبو د خزانو نه ورته شفا ورکړي. څوک چې قرضدار دي الله تعالی د قرض نه آزاد کړي. څوک چې مسافر دي په خیر خیریت خپل کور ته راولي. په دې خپل کورونو په دې خپل وطن کې الله تعالی د غیب نه د خلکو راوړلو رزق راکړي. د رزق دپاره هم چاته محتاج مه کړي. اله العالمین د انسانانو د محتاجۍ نه مو ساتئ. اله العالمین د تربګنو نه، دشمنو نه، حسدونو، بغضونو، نفرتونو نه موږ وساتئ. اله العالمین د ټولې دنیا د مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې یو بل سره مینه پیدا کړي. په اسلام باندې موږ ټول رونه کړي. د دنیا په سطحه چې د اسلام خلاف کوم سازشونه کېږي الله تعالی هغه سازشونه ناکام کړي. اله العالمین څوک مجاهدین چې په ټوله دنیا کې ستا د دین د غلبې لپاره او د مسلمانانو د سرلوړۍ لپاره کار کوي، اله العالمین ته د هغې مرسته او مدد وکړي. خصوصا الله تعالی په ترکیې کې طیب اردوګان او د هغه ملګري، په فلسطین کې حماس، په مصر کې اخوانیان، اله العالمین په باقي دنیا کې په افغانستان کې چې دا کوم مجاهدین دي الله تعالی دي په دې ټوله دنیا کې الله تعالی چې څوک ستا د دین د غلبې لپاره جهاد کوي الله تعالی ټولو فتح او کامیابي او نصرت نصیب کړي. اله العالمین موږ د هغې په ډلو کې شامل کړي. موږ د هغې په ډلو کې شامل کړي. د اختلافاتو، د ضدونو، د حسدونو، د تفرقه بندو، د ډلهبازو نه موږ وساتئ. اله العالمین زموږ په زړه کې د قرآن او د سنت قدر پیدا کړي. اله العالمین زموږ کشران په سمه لاره روان کړي، هدایت ورته نصیب کړي. زموږ نارینه او زنانو ته، لویو وړو ته اله العالمین هدایت وکړي او د هدایت په دې رڼا باندې مطمئن کړي. اله العالمین زړونو کې ورته د الله او د الله د رسول او د قرآن او د سنت مینه پیدا کړي. اله العالمین موږ دا توفیق راکړي چې څوک ورته تا موږ ژوند راکړی په دې کې دا خیر او برکت راکړي چې ستا د دین خدمت وکړو، د قرآن خدمت وکړو، د سنت خدمت وکړو، د دین خدمت وکړو، ستا د دین د غلبې لپاره جدوجهد وکړو. اله العالمین زموږ په زړونو کې ستا نه یره ده، د بل چا د یره زموږ د زړونو نه وباسي. ستا نه تمه ده، د بل چا تمه زموږ د زړونو نه وباسي. موږ سر الله رب العالمین ستا نه بغیر بل چا ته مه ټیټې، ستا نه بغیر بل چا ته د محتاجۍ په صورت کې مه ودرې. ته زموږ رضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.